اعلان د چا د طرف نه دی د الله تعالی د طرف نه دی سفر ما یکونو شی اے ایمان والاو شی قوامینا کلک ودریدن کی بالقسط پر انصاف بانے کلک ودریدن کی شی او ځانتا مسلمانان وینکو جرګې د خلکو ګورا فیصلې د خلکو ګورا عدالتونو کې فیصلې وګورا په جرګو کې فیصلې وګورا مشورې د خلکو وګورا یو بل پسې چې مشورې کوي آیا دا د مسلمانۍ دی یا نه قرآن نه اخوا کا ټول مسلمانی د سیمه او که دې خوا راوړې کنه نو یو لاس ته درې ځایه مات یو لاس ته درې ځایه رور مات دی کہ نزتا تا پا پختو کے لئے گیا مت سوچتو کا انصاف بوس پتائی اے ایمان والا شای کلک قدردن کی پا انصاف بانی دنیا کے دانا ظلم منشی پا خپل اولادو منکی پا بیبیانو گیندو بانی انکی خپل گاون کی کلی کی معاشرہ کی ملک کی پا یو حیث مجلس کے تچ پکی تای چتانا 50 ظلم انشی کتا مسلمان اکتا بل سی شئی یا روچ سچ کولشی کوا سچ کولشی کوا دا سروی اختدی استا مخ کے بولگی شمارا بیا سچ کولشی کوا منگ صرف خبردارے در کو چستا رب تا تداوی اس تنمانی مٹ تی ضرور دے شکا مٹ خو مٹ دے رو رہا مٹ خو مٹ کدا سی دا حکومت یو گھنٹا بجلی پری دی مسلمانان بساو آخری لوگن جوڑی کی زمنگ علاقہ کی امازی پہ کتبل سوک کئی نو ایران دائی آلتا غنم زیاد تی نو غنم پا منگ گران زمنگ علاقی برمکڑی سورائی کڑی غرون وکن استل ملکون تس نسکڑا پکتا غول جوڑ کڑا منگ دا نو یا غول دی نئی و سچی آلتا غول سرائی نو منگ تا دی را لے گیا چا دلتا منگ تا بجلی دلتا جی بجلی دی جو غول تا بجلی کونو شئی قوامین انکلک دن کی بالقسط پا انصاف طلبنی دکاندار تول کئی روانے انشی ما تا نقصان رانشی گاک تا رانشی کا مسلمان دکانداری شہداء للہ گوئی کون کی اللہ رضا دا پارا گوائی موقرالا تخبری تب رشتیا خبر کہے دا پلار لحاظ بنا کہ کم نچے تب پیدا ہے رور بنا کہے دا زوی بنا کہے نزدی رشتہ داری زمان خیال سردہ غالا چانچ پیدای دی اغل لحاظ با امنا کئی خبر با صفا کئی تاسو لیدل لیده سے صفا خبری والا چرتا کہ در تا معلومی استاسو در پخده قسمی منگتا نمبر در ٹیلیفون را کئی منگو سر خبری ہو چاگر اشتیا گوئی کئی دا دی وجہ معاشرہ پا قرآن سمن ندا دا گیلا مکو پا دی طول چیو سڑے ندر آگلے اگر ندر سشی گیلا کہیں گے قرآن خود تلاوت کتاب گرزو لدے آری او لگی آرے منگ دمرک تلاوتو کو دمرک ختمون میں اکڑو
څومره عمل دې پې وکړه دا ووایه ختمونه پرېږده عمل دې پې څومره وکړه او ملا صاحب تا پې څومره عمل وکړه مولا باره کوم آیتونه راځي پیر صاحب غټې ګګرې والا هغه باره کوم آیتونه راځي ها دومره د مولا پیر داسې راښکلی دی چې بل څوک یې داسې نه دی بد راښکلی فرق ستا د مولا پکې دقه دی قرآن کې چې دی داسې راښکلی او د ده بیماني یې داسې خولی ده چې سړی ورته حیراني ځکه دی دعویدار د دین دی کلک ودرېدونکي شی په انصاف دې باندې یو څو ایتونه به زه راواړم تاسو ته کلک ودرېدونکي په انصاف بیا فرمایي ولو علی انفسکم ځان نه شروع کا اگر که په خپل ځان ګوی راله اول ځان دې ذات ته ویو که نه داسې حالات جوړ شو موقع د خبرې ده چې په خپل ځان ګویو کې کښېنه عزیز والی کې اجره جماعت کې وایه زه مجرم یم دا جرم ما کړ دی په ما څوک هم ګواه دی عزیز والی کې څوک شته هم نه تاسو خبر نه یې زما رب خبر دی دا جرم ما کړ دی تاسو داسې څوک سړی لیدلی د خدای لحاظ وکړئ ماته نمبر ټلیفون راکړئ قرآن دا مسلمانی ښیي دا زما رب وایي رونو ذاتي خبرې نه کوو چې د ځان نه دې شروع وکړه ځان نه هم څوک خوږ شته بل چې زه به بیا د بل لحاظ کوم نه چې د خپل سر نه دې په دې خبره کې ودنګل نو بیا بل څوک دی صاحبه اول وی قرآن وی که په ځان ګوی راشي لس شل څلېښ پنځوس سل کسان ناست دي واقعه شوې ده کار تا کړی دی دو جرګه کوي چې دا کار چا وکړو نو په تا خو ګواه نشته ته به یې رونو فلانکی خبرې باره کې جرګه ده او چې یې رونو کار ما نشی دی پړه را کوم ننواتې راځم جرم را کوم ملامتیا را څه چې په ما ږدی کیدی زه مجرم یم نو که پښتو چا کی تا به د سره ما زړې پښتو روایت داسې اوس خو پښتو مختو نشته په آرام کښېنه تر څو چې ستا خوی دا نه دی جوړ شی چې ته حقه خبره د خپل ځان خلاف وکړي نو رور جنت ته تلو که تا څه رکشه مکشه بک کړي صحیح ده تا د خدای ورسي خو پنچر ټیر باندې روان او به نه رسي ستا لپاره ویم او به نه الله جنت پیدا کړ دی جوړ کړ دی جنت ته لارې جوړې کړې دي د جنتیانو یې نښې خولې دي که دا پتا کې ته زما ورور تا د خدای بوځې که ماله د سوال وکړو ما د خدای بوځي موږ ستاسو دشمني نه کوو ورونو ستاسو خیر لټو ها د دې مقابله کې تا ته بل یو لار د جنت ښکاري چې تا هر څه ظلمونه کوه او جنت ته تاله خدای لحاظ وکړه غلی ونې ما ته وښه چې موږ هم د سره لاړ شو جنت خو چا چې دا جنت دوزخ پیدا کړ دی هغه چې کومه لار خول د هغې کې دا ګپلې نشته دا اوس مسلمانان دا نشته خبره اوږدېږي ایتونه دي لس دولس ایتونه دي په دې زر زر ویمه بیا په یو څو احادیثه به ووایم ته به پوه شې چې رښتیا ویل پکار دي او ګوی د رښتیاو څومره ضروري ده اندازه به تا ته ولګي کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم زما رب فرمائی اگر که د خپل ځان باندې گوی را لانو خپل ځان باندې با گویو کی دویم نمبر د ځان نه خوا خوږ ما تا ته څوک دی اول والدین اگر که په مور پلار گوی راشي زما رب وی رښتیا گوی بکای
د مور پلار لحاظ ونه کوي والاقربین د مور پلار نه اخوا نور رشتہ داران دا د تره دی دا د ماما دی دا د خورې دی دا د عزیز دی دا د قوم کې دی دا د سکه دی حسابه والاقربین رشتہ داران ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما ددو د مالدار ہے ددو د غریبای لحاظ بنا کئی کزدا گوئی قوم دا رشتہ دار میں مالدار دے دتب نقصان رسی یا ددن زمات تمدا غتم بخورو کی ملاوشی یا غریب دے کتوائے پد گوئی قوم دا شیخ خود سر ثابتی گی او دا سڑے غریب دے غریب دے نو چا اور طویلو چارا می توپ کو چا ویلیو ورتا دتا د خپل پختو خپل پختو والا متل یاد نو صادر کې تنخ پیوب دوا دم دم چین لري الله سچ خامار تھا غریبی غریبے کی پادشاہ غریب دے کمالدار دے اللہ دوتا زیاد نزدی دی دی کہ دد غریبے مالدار ہے لحاظ بنکے دا اللہ لحاظ بکے صفا خبر بکے فلا تتبعوا الہوا خواہشات پسی بنزائی انتا دلو دا چی انصاف نہ کریں خواہش پسی دی انصاف نہ آوڑی قرآن کریم دویم دے ذکر کئی قرآن وی چاچ خبرہ رشتیا بدل اکڑلا میراث بارہ کی آیت تے استافا کے سڑے مڑ شو اگوے دادا اسی دی ما سر دا خلقو دادا پما قرضی دی زوفات کے گما دا خبر بتزما وارثانو تکو کی تراشی ارامی توبو کی اگا وصیت بدل کی تا دا دروغو گویو کڑکنا چی جی ما دا ولی دا چی مڑکی دا او آغا تاسوی آغا یو شانوی لیو تا بل شان پیش کڑا داستا بجلی وان سوار لس منٹ بجلی واستا دو تا پتا دا چی دی وقت کی مسلمانان جماعتونو کی ناستی دو ولی ناستی جماعتونو کی نو انشاءاللہ دا خولی ببوئی کے منگ بناسی سو پاشوی پیخور تا تلیو ما مال تا تپوسو کو یو زید سی جرنیٹرو دکانو سڑی ما تا خو چه 200 پکی با چلی او 5.5 لاکھ روپای بلے گی جو دلتا چراوڑو جو 6 لاکھ شوی پاشوی نزاورم کلا کلا فلان کی پخپل پلار پس سالور میں خیالہ لکڑے سا ثواب دے حرامی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سے فضائل صدقات لکل لے دا صدقو فضیلت نو تو ٹولو گو راغی کی صدقہ دا سیدھا تا چکے پا دے لاس باورکے ستا نبی ہوئی تا چپچا ایمان راوڑ دے دا بنا خبر ہے دین خدا دی میں خونه خوستا پورا زله بټګرام خبر شو لند کوزرو کې په غټو غټو پراډو کې راغې دونی من چاول یو خړه غټه مارا والا خدای ور کړلا سورې چې گاډي سلنسر غټه تمره ددا نه مارای هم غټه دا ادا دې مړی ری یو ولې الله ټرک یو کته کوم نه خزه په خوا کې داسې چلے دل یار نن ډیر اعلی چاول می پړلني پلان کی پلار مړ دی ته یار یو لته دی کې زمړه مړ دی ته سالور یا خزی سالور میں خیال آلے کری سالور نظر خیرات
دا د خیرات الذین هم یراون عمل کوي د نیکۍ یراون زما رب وی خلقو ته ځان ښیي خلقو ته ځان ښیي الذین هم یراون هیڅ مسئلې وضاحت قرآن نه دی کړی سوا د خیرات نه 2 رکوع لګاتار بقره کې پې لګولي دي څنګه مال به یي په کم دی به خرچه کوي ځای څنګه دی خرچه به څنګه کوي مال کم قسم به یي اوخو څوک یې مني نه نه دي مني که نه ښه ومن بدله چا چې دا وصیت بدل کو بعد ما سمعو پس د هغې نه چې د مړي نه واورېد فانما اسمه علی الذین یبدلونه د دې ګناه په هغه چا دی چې هغه دا وصیت د مړي حق وصیت بدل کړی دی خدای مجرم دی پوه شوې دا هغه رښتیا په دروغو بدل کړه دا هغه رښتیا په دروغو بدل الله اکبر دریم ځای قرآن وی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین کله چې لینډ دین د قرضې کوئ نو ولیکئ ودې لیکي ستاسو منځ کې لیکونکی بالعدل په انصاف دروغ به نه لیکي حق خبره به لیکي فلانکي 2.5 روپۍ فلانکي ته قرض وي 1 میاشت نیټه وه زه ګوایم دا ځمکه 80 کناله دې فلانکي په فلانکي موږ 10 کسانو مخکې خرڅه کړې ده پیسې اخیستې نن موږ ځمکې والا ګواه وبلو هغه منکر شي ولې هلته بل رشته دار دی رور په دې جنت نه کیږي په دې عمل نه کیږي ته واوره ستا خوښه که ته تلی شي په کوټه ویزه عربو ته ځي لاړ شه نیولې کېږي یارو نیولې کېږي کاغذونه دي غلط دي کاغذونه دي غلط دي کاغذونه ټیک کا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ انکار دې لیکونکی هم نه کوي بیا وایي فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ انصاف خبر دیو کی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ گواهان 2 سړي ونه سي ولا یأبَ الشهداء گواہی نه د گواهان د گواهی نه انکار نه کوي واشهدوا گوايو کا اذا تبايعتم گواهانو نه سه کله چې بیا کوي گواهانو نه کله چې بیا کوي قرآن بل ځای وی یا ایها الذین آمنوا الله ته پته وګوره یو آیت پورا وکنه د قانون کتاب یو قانون یو ځای کې نازل شو خبره ختم الله ته پته وا چې دې ته څوک تیاریږي نه نو ځای په ځای ذکر دا دې راغې 4 آیت 3 تاسو ته بیان شو دې 4 آیت کې 4 ځای کې سوی قرآن یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو کونو شی قوامینا هغه اول چې ما آیت لوستی و اقصی آیت کونو شی قوامین کله کو دریدن کی په انصاف باندې
للہ اللہ رضا دا پارا خدای رضا لکلک ادریگا شہداء بالقسط گوئی کو ان کی پا انصاف گوئی خو قوم چال پارا چی قوم اغسر میں دشمنی دا مڑے را نکڑے دے نور اختلاف دے سنگا غلق گوئی حکم قرآن وینا دشمنی آغازے کی کیدا گواہ موقع کے لاڑشاہ ہوئے دشمن میں دے پور میں دے پی مڑے دے ورسر زما خدا موقع دا زد اللہ دا قانون پابندیم دشمنی خپل طرف تا اے خدا و بخات دی خبر کی دا زما دشمن چدما نے مڑے کڑے دے پا حق دے ادا زما رشتہ دار چ دے ماما دے بل توک دے پنا حق دے ایرونو دسی مسلمان کے معلومی خدا لحاظو کے ماتے پتہ رکھ دشمن لگوی سوک گئی خدا قانون نہ منی کر خدا قانون قرآن وی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی باعث نشی تاسو بنی بغض یو قوم سرا یو فرد سرا یو کلی سرا یو ملک سرا بغض باعث نشی علی اللہ تعدلو چہ دی بغض دا وجنا تاغسر عدل نکی اعدلو گوائے کے انصاف اوکا دشمنائے تے مگورا انصاف اوکا معلوم دے در تسوک ما تخمہ دی مات دور زور شور سر دا زما دا رب کتاب دے مولیانو نے دے رونو نا اللہ وہی چاچتا پیدا کریں ٹک شوا سلو رایتونا تاوا وریدل پینزم آیت میں دویما خبر اخلاصی کی نبیان نمگڑی پاتش طول آیت نویما وَإِذَا قُلْتُمْ کلچ خبر کوئی فَعْدِلُوا انصاف اکھئی کلچ خبر کوئی زما ربائی کلچ خبر کوئی وَإِذَا قُلْتُمْ کلچ خبر کوئی فَعْدِلُوا انصاف اکھئی ہاں ولو کان ذا قربا اگر کدا انصاف خبرہ استاد یا رشتہ دار خلاف ولی نہیں ویدی دا انصاف خبرہ چت کئی او مخ کے دا رشتہ دار دے اگر تا پہ نقصان ملاوی گی ملاو دیشی اگر کیا غستا خپل لے اگر کہ دے خپل لے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا دا اللہ احکام بنے پوروالے ہو کئے رشتہ دارو لحاظ مکوئے پینزایتو نشو شپگم شپگم دا قرآن وائی چھ بیتبار سڑی پا قسم یقین مکوا اگر کہ اگر قسم کئی ہوئی کہ وہ سڑے بیتماد دے معاشرہ کی قسم من یقین مکوا قسمنا بیتماد سڑے کئی لکا شیطان بابا آدم تا قسم خوڑ لے
سی ویلیو وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین. دروغ گوی وکړه بی ایمانه شیطان و دا زکه دا ونه د بنې بنده کړې ده او آدم علیه السلام دا که تا وخوړه همیشه له د فرشتو شانې به شي، همیشه له جنتي به شي. او بیا وی ګوره که ته زما په منې یقین نه کوې نو قرآن وی وقاسمهما او قسم یې وخوړ دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین. زما دې په خدای قسمي زه ستاسو ته خیر خوا یم، زه ستاسو خیر خوا یم، په ما یقین نه کوئ. ارمان پوه شوې. بل آیت قرآن وی اللہ اکبر. دلته ډیر ګران لفظ الله استعمال کړ دی، ډیر ګران لفظ. دروغ گویی شرک سره یو ځای کړ دا. مشرک بخنه نشته، مشرک چې په شرک مړ شه کنه بخنه اوس نشته. ټول عمر شرک کړی دی، توحید یې ومني، ایمان یې راوړه، دړې وړې هغه شرکونه ختم شو. مړ په شرک شه کنه د ده بخنه نشته. اللہ اکبر. آخر دایت ویم فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. ځان بچ کئ داغه پلیتونا چې درګاہونو کې دي. درګاہونو کې نظر د غیر الله پروت دی، دا پلیتی ده. رجس هغه پلیتی ته وایي چې بوی ترې راځي لکه بول. شرک داسې شی دی لکه د شرکیت دربارونو کې چې کوم شی ویشي لکه گنگی گنگی نوی دا شربت دی، غل دی وخوړ غل. د الله نوم نه علاوه د بل په نوم شی مقرر دی او دا گنگی دا غل دی. سلمان روایت تی مر رجلان علی قوم لهم صنم. دو کسان تیر وتل د یو قوم باندې چې د هغو درګاه وه د الله نه علاوه د امداد غوښتو ځای. مسافر دی، یو تیر وته، هغو ورته وی قرب منجوران پاسېده، وی نظر پیش کاسې مزه اک ټک دی ټکره بدله درکړي. هغه وی وروڼو مسافر یم، ما سره څه نشتې، لیس عندي شیء، هیڅ شی نشته چې زه په دربار پیش کما. منجورانو ورته وی، خطیب بغدادي رحمه الله دا حدیث په خپل کتاب کې نقل کړی دی. هغه ورته وی قرب ولو ذبابا، مچ پیش کا مچ. دا مچان نه الوزي، دا یو مړ کا دې دربار ته وغورځوه، نظر هغه ولګېد، مچ یې ونیو او دا د دربار نظر. نبی علیہ السلام وی فدخل النار، جہنم ته ورسېد. یو مچ د غیر الله په نوم ورکړ دی مچ. ادې به وی بابا درغې سنډه درغې، چا د نظر د غیر الله په دې ملک کې ردونه کړي دي. ودې ښایي څوک مور راوړی پوه شوې، چا د دې ملک دربارونه شړ کړي دي. اوس هر یو زګونه غورځوي، دا چل هغه چل. یارور په ارام کښېنه، سوري کې وتړه، کټې به دې وسوځي. راشي حساب وکړو دې ملک ته پاکستان کې د توحید سنت بیانولو باندې بدنامې زمانه جماعت شاعت توحید و سنت چې پنځپیریان ورته وي.
دا نه مني دا نه مني او غول نه مني ګولونه مني غولونه نه مني سنت مني بدعت نه مني نظر د الله په نوم مني د غیر په نوم نه مني بل راغې بل ته قرب پیش کا دا موحدو عقیده ټیک وه دا وی بای ما سره څه شی نشته هغوی قرب ولو ذبابه مچ پیش کا اسې مزه دربار نه دی پوه شو چې دا دلګان خو مې پرېږدي نه هغې وی زه هغه خلکو کې نه یم چې د الله نه علاوه د هغه چا په نوم باندې نظر پیش کم فضربوه وی وهه وی وجه فدخل الجنه نبی علیہ السلام وی جنت مینس کې دا محرم کی شربت ویشل کې ادا غاته ته مسکیلی گئے دا د امام حسین په نوم شربت ورک یو پاران کې نه ال 10 روپے ورکا تعالی بل څوک شربت راکی غیر په نوم نظرونه پیش کیا را اوس کله یاره وندن مې ډېر شربت اوس کله پته ورته ولې الله په دې خبرو ډېر خپه کیږي هر څه سره گزاره کوي شرک سره زما رب گزاره نه کوي بالکل دا مینس کې زبل غاړه تلاړه مشته ټیم زمانو قرآن وی فجتنبوا الرجس من الاوثان ځان ساتئ هغه درګاونو کې چې دي هغې نه ځان ساتئ فوراً ورپسې فرمای وجتنبوا قول الزور ځان ساتئ د دروغو د وینا نه د دروغو د ګوۍ نه نبی علیہ السلام په دې مقام باندې دا آیت نه دی دې مقام باندې د سورہ حج اوږد حدیث د حضرت نه نقل لې او نبی علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی شرک او د دروغو ګوۍ سوا سوا کړل دواړه برابر دي یو سړی د دروغو ګوۍ کوي د داسې دی نبی علیہ السلام فرمایي لکه چې د شرک کو شرک الله سره بل الله ومنو ډېر زور شور آیت قرآن کې دا دی د ګوۍ د دروغو شرک سره یو ځای کړل سوا سوا دي دروغو ګوۍ کوونکي لکه مشرک په مشرک جهنم جنت حرام په مشرک جنت حرام الله اکبر قرآن بل دی وی والذین دلته د ایماندارو نخې ذکر کوي مخې نه را روان دي نخې د ایماندارو دا 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 مسلمان له وجنې نه الله نه سوا بل بلی نه زنا نه کوي نو بیا وایي والذین مؤمنان هغه دي لا یشهدون الزور دروغو ګوۍ نه کوي دروغو ګوۍ نه کوي یو ځل یو موقع داسې وه زه موجودم هغه موقع باندې سړی مړ شو سړي ډزو کو سړی ووجو منګه ګواښ کا ونه شوه چانه چې مړی شي و هغه رشتهدارۍ کې د چا چې مړی کړی و زما رشتهدارۍ خلکو نر زامنو زه ګوۍ کې ولیکم زه خبر شوم چې ته ګوای مې بالکل قربان ما را یو ځای کړم مې زه به څنګه ګوۍ کوم ته به څنګه ګوۍ کوې مې زه به داسې کوم چې دې فلانکي زما رشتهدار سره فلانکي قسم ټوپک و چې ټاک ډوبې دې وواکه نو لتې خڼې کاکا کته پروت ما ته دا خو من کیسو بالا مې تازه ګواه مقرر کړی ما زه به هغه څه ویم چې ما لیدلي دي نو ما خو پلانکې لیدل چې پلانکې توت تخې جوړ دی بیا 200 روپۍ لګېدل دي ما ته نن یو مال نوی زمانې تېرې شوې سن 85 خبره وه هغه ګوۍ نه زما نوم چې څنګه وتېرې خدای رحم کو 15 کاله به بیا زه تلم راتلم دې بټګرام ته
اما به شادو کېږم او خاص خدای لپاره چې پلان کې وجل دی بل وجل ده نه دی وجل ده زما رشته ده سمه خبره سمه ده ګن نه خلاص شو پوه شوې الله اکبر د دې څه سوال پیدا کېږي والذین لا یشهدون الزور گوی نه کوي د دروغو گوی مؤمن د دروغو گوی نه کوي نه قرآن بل ځای وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اللہ نہ ویریږئ وقولوا قولا سدیدا سم خبره کوئ دروغ مو وایئ سم خبره کوئ دروغ به نه وایئ قرآن بل ځای وایي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد د دې خلینا ایس خبره نه راوځي مگر هغې باندې الله وایي زما څوکیدار مقرر دی چې کوم دروغ وایي که نه په دې څوکیدار مقرر دا به حساب ورکول لازم والذین هم بشهاداتهم قائمون هغه کسان چې هغوی ګواهی باندې مضبوط ولاړي دولس ایتونه ما تاسو ته راواړو حدیث ما لسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من اقطع حق امرئ مسلم بیمینه چا چې په یو قسم په دروغ گواهی قسم چې کی خو په دروغ کی کنه د بل مسلمان حق ضایع کو نبی علیہ السلام فرمائی فقد اوجب اللہ له النار دل اللہ جہنم واجب کړی دی تا په د حق د مسلمان روان کو تا قسم خوړ دا ځای زما دی خدای نه ویریږي رونو د جهنم اور ډیر ګرم دی ګوره دا ګرمي موږ نشو برداشت کولی اور خو زموږ خوا کې نشته کنه ګرمي د صرف نه برداشت کی اور څنګه برداشت کې ته په دروغو د بل ځای باندې قسم خوري قرآن وړي چې کوم د آسان کتاب خلقو ته ملاوي شي نبی علیہ السلام فرمائی اور ولا واجب دے وحرم علیہ الجنہ پیغمبر فرمائی چې په دروغ گوئی دروغ قسم منی یو شی وای غستو د باندې جنت حرام دی فتوا د پیغمبر درو حرام پښوی یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام سار موضوع کراو ګرځید سار موضوع کراو ګرځید وی فرمایل شرک او د دروغ گواہی برابر دا اے زما صحابه شرک او د دروغ گواہی د عدالتونو کې دا ته رښتیا وایي ته چې ځي کیسونه به ومي که نه کړي به ومي تاسو شته نه توبه وباسئ چې حقونه مات کړي هغو له حق واپس ورکئ که د جهنم جنت باندې مو ایمان وي چېرته نو هغه واپس کوئ کنې ډېره به ګرانه شي درته که ته وایې زه نفلونه ذکرونه مې ډېر کړي زما د په خدای قسم کې یو دمړی د لپې میلاو شي تا کاتی کړ ډېروره په دې هېڅ نه کېږي ایس نه کېږي پردی حق دین کې داسې عمل شته نه چې زه وکم او زم پستا یو روپۍ ماته معاف شي ایرونو نشته ماته نه دی معلومه چې دا څوک چېرته کافر مولا چېرته معلومي هغه کافر مولا نه تپوس وکړي که هغه ته معلومي خدای ته وګوره بیا ما ته وښیه چې شته داسې عمل چې پردی شی پې معاف کړي نه کېږي ما ته نه دی معلوم وروڼو زه دومره پوهېږم هم نه دی معلوم پوه شوې یو ستاسو ګړی ډېره مزېداره ده یو غم خو نه دی کم غمونه به کوو زه الله دې خیر
درې ځله نبی علیہ السلام فرمایله زما صحابه شرک او د دروغو گوی برابر ده، شرک او د دروغو گوی برابر ده، شرک او د دروغو گوی برابر ده. صحابه وی مونږ وی هاي ارمان که نبی غلی شوی، هاي ارمان نبی بس کړی وی دې خبرې نه، کله به دې بس کړي د دې نه. زور شور سره حضرت فرمایل الله اکبر. ہائے ہائے. بل روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ټولنه لوی ګناهونه کم دي؟ صحابه غلي شل وی او شرک دی، بل د مور پلار په جایز کې نافرمانی دا، دریم د دروغ گوی دا. وګوره دې ځای کې برابر درې وړه بیا برابر دروغ گوی دا. واښوي درې ځله فرمایل شرک دی، والدینو نافرمانی، دروغ گوی دا. دروغ گوی لفظ چې راواغستو نو نبی علیہ السلام ډډه والې وه، هدسې را بیدار شو او وی دروغ گوی دا. یعنی دا په ټولو کې د شرک نه ګرانه وګرځول. واښوي دروغ گوی دا، دروغ گوی دا. انس فرمائی صحابه تپوس کو نبی علیہ السلام نے تپوس شو عن الکبائر، غټو گناہونو بارے کې نبی علیہ السلام فرمایل الاشراک باللہ، اللہ سره شریک جوړول دا لوی گناہ دی. وحقوق الوالدین، د مور پلار جایزه کې نافرمانی، وقتل النفس او وجل د نفس یا ځان وجل بل مسلمان وجل، وشهادت الزور د کې سلور کړو د دروغ گوی، دا اکبر الکبائر گناهونه دي، ټولو کې لوی ګناهونه. تقریبا هر یوې نن سبا کوي، هر یوې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې قسم وخوړ د بل حق په قسم واغستو د باندې به الله تعالی قیامت کې غصې، د تب الله غصې، الله دې موږ خپل غصې نه رونو دلته مو ساتي الته دې ساتي. یو زور د الله څومره زیات دی، ایو چې راته غصه پکې وشي نو بیا به زموږ سهار دروغو گواهی والا تبا الله غصې، غضبناک بئی، غصہ بئی. حدیث کے راضی دا قسم اے دا اللہ رسولہ صحابہ تپوس کئی پس عمر خبر قسم من سڑے جانمی کی گی وی دونی یو سانگا دی ولی نی ونا نوئی ونی نرائی ونی سانگا بانی تا قسم کھوڑ چې دا نور ونه د پلان کې دا یو څنګه زما دا جهنم تعالی واجب. ما هغه حاجیان هغه لولې ګیرو والا او لولې نیکان تسبو والا لیدلی دي چې کته 200-300 فوټه کې کته کټه ونه ده د برنه پوله کاږه کړه، برنه چې 1 انچ یې داسې کاږه کې رونو نو کته کیلومیټر دی خوا راځي. تجربه وکړه غر سر ته وخېجه یوه ګوته یې داسې که کته رو رو کلي دې لاندې کړه، برنه دیوال کوک کو مې الله نم یره نشتی، دیوال کوک کو کته هغه ونه نه وه، هغه 200 فوټه ورته لاړله. او زه قرآن خورمه مونږ وي صحیح ده وخوره. اوس هغه سړی تللی اخوا حساب ته پیش شوی دی، ښه عدالتا نور سکلتی ہوئی آگا پاڑا ریبی دے بالتے تت تخیجو لی پر دے حق ڈھون شے دے یا رسول اللہ سڑے مرد جنازاو کا ویدے چاہ حق پشتے وی 2 روپئی دی پی وی صلو علی صاحبکم تاسوی جنازاو کہ محمد جنازہ نکی واپس رسول اللہ کے بل صحابی پاسے ززی موار پدد چاچ سمر حق ززی موار اید اللہ رسول جنازاو کا پستا حضرت راغ جنازہ ارنو پختو پوئی گئی گرانی ونی خبری ما تخکاری ویخ شای ویخ روانه مکوی. اللہ اکبر. چاچ پردے مال پک دروغ گوائی قسم من واغس
نبی علیہ السلام وی بد رنز با پہ لگی دلی قیامت کی بد رنز جوزام کینسر بد رنز پٹے پٹے با تیارتاوی کی دا ددیز ظلمونو پتہ بالتا لگی دا دلتا غمانگا لالا غٹیگو بری توار لبا دینا غٹیگو پتہ بالتا لگی نبی علیہ السلام وی نامراد دے تبا دے نامراد دے تبا دے نامراد دے تبا دے اے دا اللہ رسول اللہ سوکتے وی دا دروغ قسم پڑھن کے گوئی گوئی نبی علیہ السلام وی تاجران فاجران دی دا تجارت چکی فاجران دی اے دا اللہ رسول اللہ ولی تجارت اللہ جائز کرنے دے وی دا دروغ قسمون خوری شیخ خرس سی پا دروغ قسم منی نبی فرمائی شیب خرس شی اور دی واغس اور دی زان لواغس شیب خرشی خوزان لتا اور واغس اور والی اخلی حدیث کی راضی چاچے دا چا مال پا درو قسم من واغس تو دخپل زی جہنم کے جوڑ کے انتقال زان پسی ہو صحیح شو دریز اللہ نبی علیہ السلام فرمائل بیو فرمائل حاضرین دی رستنو نور تور سی دروغ گوئی والا جہنمی دے اے موجوداؤ تاسو نور تور سوائی چاچ پا دروغ سی پا قسم منی پا گوائی بنی شے واغستا دور ٹکڑا واغستا جہنمی دے اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرمائی دروغ بنی قسم منی سشے وصلول آبادی پا کنڈراتو بدلئی آبادی اللہ بے اروانی کی نن پا منگم آباد اروانا دا واشوی ہائے ہائے حدیث کے راضی قسم سودا خرسی لیکن برکت ختم شی فضائل اعمال کی روایت راضی 398 صفحہ بنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا دہلوی رحمہ اللہ فرمائی دروغ قسم مخرا گوئی مکوا دروغ قسم مخرا دروغ گوئی مکوا 690 صفحہ بنے فرمائی رشتیا خبری گوئی کوا حق مپٹوا تبلیغ جماعت لوی عالم تیرو ترے مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ اگو یارے بھائی تیرے والد کے زمین پہ اگر تیرے والد نے اگر سکھ کی زمین پر دعویٰ دائر کیا وہ تو گواہ لائے گا لیکن تو کیا کرے گا تب سکائے تدا دے سڑی زوئی ستا پلار دا سکھ پزمکہ بنے دعویٰ کردہ قبضہ کردہ کیس چلی تب اسی جج تب ہوئے جج سے دا سکھ گوان با پخپل زی زد دے سڑی زوئی ما پلار والی حق پخپل زی زدہ گوئی کوم زما پلار پا حقا پنا حق دے دا سکھ چی دے نقد رسول منی دے پا حق دے کم مانی تد کرگی یاد بانی یو بمانی قرآن بمانی حدیث بمانی تبلیغی جماعت روایت بمانی کہ یو نمانی دی خوڑتا ہو دانگا خوچ راغل لیکن دے پتہ تیو کا اوڑی بدے ننو گٹ سر بدے سر لے واشوی خواہ داستا دو داولا اتل امان اللہ سے